دویمه سپاره شپږم نمبر رکوع او سوره بقره 22 نمبر رکوع. دویمه سپاره شپږم نمبر رکوع او سوره بقره 22 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر اصل نیکی دان ده ان تولوا ادا چې تاسو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق والمغرب په طرف ته مغرب یا په طرف ته مشرق. ولكن البر لیکن اصل نیکی دا د من آمن څوک چې ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې والملائکه په فرشتو باندې والکتاب په کتابونو باندې والنبیین په نبیانو باندې وآت المال على حبه الله په مینا کې مال ورکی ذوی القربى خپل خپلوانو ته والیتام یتیمانانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل او لار مسافر ته والسائلین سوال کوونکو ته فی الرقاب او غلامان آزادولو کې واقام الصلاة منځ قائم کوي وآت الزکات زکات ورکی والموفون بعهدهم او پورا کړي واده خپل اذا عهد هر کله چې واده وکي والصابرین او صبر کوي فی الباساء په مصیبت کې والضراء په تکلیف کې وحین الباس په وخت جنگ کې اولئک الذین صدقوا دق خلق فعل او قول په اعتبار سره رښتونی دي واولئک هم المتقون او دا خلق پرهیزګاران دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو کتب علیکم القصاص پتاسو باندې فرض وګرځیدو قصاص فی القتل په قتل کې الحر بالحر آزاد په بدل کې آزاد والعبد بالعبد غلام په بدل کې غلام والانثى بالانثى او خزه په بدل کې خزه. فمن عفی له من اخیه شیء پس چاله را چې د ضرور سمعفی او کې فتباع بالمعروف دا د تابعداریو کې په خېګړې سره و اداء الیه باحسان او په خېګړې سره د ادا کې ذالک تخفیف من ربکم دا ستاسو رب له جانب اسانی د ورحمت او رحمت ته. فمن اعتدى پس سوک چې تجاوز کی بعد ذلك دین رست فله عذاب علیم د دې پارا درد وال عذاب دے. ولکم فی القصاص او تاسو لره په قصاص کې بدل خستو کې حیات جند یا اولی الالباب ای عقل والو لعلکم تتقون لپاره د دې چې تاسو بچ شئ. کتب علیکم فرض وګرځول شو په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت پس هر کله چې یو د تاسو ته مرګ راشي ان ترک کچرته د مالوي خیرن الوصیت د دې پاره غوړه د وصیت کول للوالدین لپاره د مور او پلار والاقربین لپاره د خپل خپلوان بالمعروف په خېګړه سره حقا علی المتقین دا لازم دی پرهیزګارانو باندې. فمن بدله بعد ما سمعه پس هر هغه کس چې بدل کې رستو د اوریدا د وصیت فانما اثمه علی الذین پس بشک دا وصیت بدلولو ګناه په خلکو باندې دی یبدلونه سو کوم چې وصیت بدلوي. ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدونکو علم والده. فمن خاف من موسن پس سو کوم چې اندېښنه وکړي د وصیت کوونکي نه جنفن یو طرف ته کېدو او اثمن یا د ګناه کولو یعنی دی به حد نه تیر شي په دې کې غلط وصیت پو کې یا به ګناه والوصیتو کې فاصلح بینهما پس دریم ګړی دوی په منځ کې صلح کې فلا اثم علیه پس بیا څه ګناه نشته په دې وصیت کوونکي باندې. ان الله غفور رحیم بے شک الله بخون کا مهربان دے.